بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتون کو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم پاکستان او خصوصا خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان خراب صورتحال دی، په دې باندې خبرې کوو چې دوی پاکستان سره خصوصا خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان په خراب صورتحال باندې نظر سره حکومت ته د امن او امان صورتحال د بهترۍ لپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي او د سره چې کوم د امن او امان خراب صورتحال دی د هغې نه چې کوم خلک پریشان دي، چې کوم د خلکو نه ځان محفوظ دی نه مال محفوظ دی او په خلکو کې د امن او امان د خراب صورتحال د وجې نه مایوسي هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دوی ورته پیغام سره لري. په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ټول ملک او خصوصا خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان په خراب صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. اصل کې بدقسمتي زمونږ او د دې ملک دا ده چې د سیکیورټي د چا ذمهواري ده د هغوی خپله ذمهواري پرېښودې ده او هغه په نور کارونو کې هغه چې دی نو مصروفه دي. کله پارټۍ جوړی، کله پارټۍ ماتی، کله بزنسونه کوي. د هغوی بدقسمتي دا ده چې یاره زمونږ یو غریب ملک وي او زمونږ زیاته باوجود د هغې چې مونږ نشو افورډ کولی. زمونږ سکولونه نشته، زمونږ اسپتالونه نشته، دلته کې د روزګار مواقع هغه نشته ځکه چې زمونږ وسایل زیات چې دی زموږ په سیکیورټۍ لګي. مونږ بلا شی انټلیجنس ادارې ساتو، مونږ بلا شی لیوي ساتو، پوچ ساتو، پولیس ساتو، اف سی ساتو، رینجر ساتو. د هغې نه پس چې دی نو چې د دې ملک لاین آرډر خراب دي او د هغې الزام مونږ په افغانستان لګو نو زما خیال دا مونږ زیاتې کوو. افغانستان نوی ملک دی، د هغوی سره دغه ادارې نشته کوم چې زموږ سره ده او کوم چې زموږ دعوه ده چې یاره دا بهترین ادارې دي، د ملک د بهترینو ادارې دي. او باوجود د دې چې مونږ ته دا ویلي شوي وو چې یاره مخکې خو په افغانستان کې چې دی نو د هغه خلکو حکومت دی چې هغه ته د انډیا سپورټ دی، اوس خو هغه خبر هم نشته. بیا مونږ ته وویلی شول چې یاره دلته کې دغه د فینسز دي جوړ شي بارډر باندې. مونږ چې دی نو زمونږ بلا شي اربونه روپۍ ولګېدل. 95% بارډر چې کوم بار دی کمپلیټ د هغې باوجود چې دی نو دا کېږي نو په کار دا ده چې یاره دا د ادارو له د سوچ مقام دی. او بدقسمتي دا ده چې زموږ په پاکستان کې په ځینو صوبو کې خو پوزیشن دا دی چې یاره تاڼې خرڅېږي. زمونږ په کې پی کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت و تاسو ټول خبر یې چې حالات نارمل و. هغه آی جي چې هغه زمونږ د کې پی د متنازعه ترین آی جي دی او هغه باوجود د هغې چې یاره ما ته منډیټ دی، باوجود د دې چې یاره زما حکومت دی، خو تر اوسه پورې مونږ ته آی جي نه بدلیږي. آی جي صوبایي حکومت ته نه دی جواب دی، مرکز ته جواب دی. نو کو په صوبه کې د لاین آرډر مسله جوړیږي نو دا د صوبایي حکومت ذمهواري نه راځي، دا د ذمهواري د مرکز ځکه راځي چې د مرکز آی جي ناست دی. په کار دا ده چې زمونږ منډیټ دی، په کار زمونږ ووټ دی، په کار دا ده چې منسټر ته د خپل ټیم جوړولو حق ورکړي. کوم خیبر پختونخوا مختلف علاقې دي، سیکیورټي صورتحال تاسو مخامخ دي، حکومت ته د امن او امان د صورتحال د بهترۍ په حواله سره د څه اقدامات اوچت کړي شي؟ لکه ګوره چې د ملک کې لاین آرډر ښه نی، دلته نه روزګار راتلی شي نه دلته انویسټمنټ راتلی شي. په کار دا ده چې را صوبایي حکومت کې او کوم مرکزي حکومت کې په کار ده چې هغه په دې باندې فوکس کړي او په کار ده چې صوبه د مرکز سره تعاون کړي او مرکز د صوبې سره تعاون کړي او دا اولنۍ پریارټي کړي چې را څومره زر لکه چې زما ته تحفظ نه وي، ما ته زما کاروبار ته تحفظ نه وي، زما ژوند ته تحفظ نه وي، نو په داسې ملک کې بیا ژوند تېرول ډېر ګران دي. د امن او امان خراب صورتحال د وجه نه خلک پریشان دي، خلکو کې مایوسي ورځ په ورځ زیاتېږي. چې کوم خلک دي د هغوی نه ځان محفوظ دی نه مال محفوظ دی، خلکو ته پیغام څه لرئ؟ نو خلکو ته خو زما بس پیغام دا دی چې یاره خلک خو د ادارو سره تعاون کړي، د مرکز سره تعاون کړي. خو زما نه خیال دا دی چې دا ذمهواري په خلکو نه راځي، دا په ریاست راځي، دا په ادارو راځي، دا په حکومتونو راځي. دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت ذمهواري ده چې خپل شهري له تحفظ ورکړي. دیکھیں بھائی، پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوات میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، تب بھی ایسے ہی حالات تھے، بلکہ اس سے زیادہ برے حالات تھے. اب تو الحمدللہ اتنے کنٹرول ہو چکے ہیں کہ ہم آسانی سے ان ایریاز میں آ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی ضرورت ہے. لیکن
ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کریں، ایک پاکستانی کریں، تبھی ہم ساری جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو قابو پا سکتے ہیں. اگر ہم خود ہی ڈیوائیڈڈ ہوں گے تو پھر ہم کسی بھی چیلنج کو فیس نہیں کر سکتے. ایک ہونا بہت ضروری ہے. اور حکومت کو امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس کے لیے ہمیشہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ بات کی جائے، جس میں جوڈیشل ریفارم بھی تھا، مدرسہ ریفارم بھی تھا اور بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز بھی تھے جن کو فیس کرنا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اسی نیشنل ایکشن پلان پہ دوبارہ سے بات ہونی چاہیے، اے پی سی بلائی جائے اور اسی نیشنل ایکشن پلان کو عمل کرنے کے لیے سب بیٹھ کے اپنی سجیشنز دیں، اور جہاں پہ بھی کوئی لیبس ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے ہماری فورسز کو آگے آنا چاہیے اور ان کو اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. مل کر آگے چلنا چاہیے، مل کر اقدامات اٹھانے چاہیے. جس طرح کے امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان میں. تو وہاں پہ مایوسی جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو آپ وہاں کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ صرف خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات نہیں، یہ پورے پاکستان میں ایسا چل رہا ہے. تو میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. ہر کسی کو اپنے اپنے لمیٹڈ جو آپ کے لمٹس ہیں، آئینی کی جو ذمہ داری ہے، آئینی آپ کی جو حدیں ہیں ان میں رہتے ہوئے اپنا کام پورا کریں. ایک دوسرے کو بلیم گیم کر کے کاموں کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آگے آئیں، جو اپنا پازیٹیو آپ دے سکتے ہیں 100% وہ آپ دیں، باقی کام جو ہے وہ حکومت کا ہے وہ کر لیں گے. لوگوں کی جان و مال کی تحفظ پر توجہ دیں. بالکل، میں نے اسی لیے تو کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس پہ ساری چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ملک بھر میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، امن امان کی جو خراب صورتحال ہے وہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے 1980 سے یا افغانستان وار شروع ہوئی تب سے وہاں پر حالات خراب ہیں، اور اسپیشلی آج کل پھر اس میں ایک تیزی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر سوچنا چاہیے. جن ممالک کے ساتھ، کیونکہ بلوچستان کی بارڈر 2 ملکوں سے ملتی ہے، ایران اور افغانستان. جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا تو یہ ہماری بارڈرز محفوظ نہیں رہیں گی. اسی طرح سے KPK میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہیں سے مداخلت ہو رہی ہے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہماری جو فارن منسٹری ہے وہ ان سے مذاکرات کرے اور ایسے عناصر کو قابو کرے جو آ کر یہاں بدامنی پھیلاتے. افغانستان کی بارڈر کی آپ نے بات کی، مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان سمیت افغانستان کی بارڈر تو لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے، کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ تو واضح طور پر انہوں نے کہا ہے، اور انہیں کہاں سے فیڈ کیا جاتا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی وہاں پر دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے وہ روابط نہیں ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ان کی بارڈر بھی مشترکہ ہے اور ہمارے یہاں قومیت بھی مشترکہ ہے. تو بہت سے اختلافات ایسے ہیں جو اس کے دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں دیکھیں ہم نے کتنے سال ان کی مہمان نوازی کی. اب اگر ان مہمانوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں واپس جائیں تو وہ اسے زبردستی سمجھ رہے ہیں، جس کا بدلہ پاکستان سے لے رہے ہیں. حکومت کو امن امان کی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ تمام تر اقدامات اٹھانے چاہیے، بشمول انٹرنیشنل لیول پر پڑوسی ملکوں سے بات چیت اور اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکٹیو کرنا. ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اس چیز میں سیریس سوچنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک عذاب ہے ہمارے ملک پر ختم ہو سکے. امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، لوگوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان میں. تو آپ لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ مایوسی ابھی کی بات نہیں ہے. میں خود بلوچستان سے میرا تعلق ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کے اس افریت کی وجہ سے، اس دہشت گردی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. مگر گزشتہ کافی عرصے سے وہاں کی بلوچستان اور KPK کی عوام بہت بہادر ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس میں بیرون ملک کا ہاتھ ہے اور وہ عوام متحد ہو کر اس افریت کا مقابلہ کرے گی. ہم مایوسی تھوڑی بہت ہوتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بہادر ہے اور ان کا مقابلہ ډټ کر کریں گے. قومي سلامتۍ لپاره سیاسي استحکام پکار دی، نو چې د قوم دومره مشر لیډر ته اوچت کړی دی، نو څه سیاسي استحکام به راشي. پرون تصویرونه به تاسو کتلي د امت او د قوم لیډر سره چې دې څه کړي دي چې په وړوکو غونډه کې تنګه کوټګۍ کې اچولې ده د سملاستو ځای دی، شاته جانماز دی، او دېخوا غسل خانه ده، دېخوا سنک دی، دېخوا کتابونه دي.
داس خو بنده دهشتګر سره نه کینو زه نه پوهېږم چې په دې وطن کې به تر څو پورې د سیاسي ګوندونو د لوی سترو مشرانو سره به دا کېږي. دغه د باچا خان سره شوي او دغه د ولي خان سره کړي او دغه د بوټو صاحب سره کړي دي او دغه د بېنظیري صاحب او نصرت بوټو سره په یو ټایم کې د نواز شریف صاحب سره اوس عمران خان صاحب سره هم دغه کېږي. لکه آیا د قوم دغه د سړي بېعزتي نه ضروره دا د قوم بېعزتي ده چې تا وله ووټ ورکړی دی تا دې نه وزیر اعظم جوړ کړو راشه وګوره ما درله په داسې یو تنګه کوټګۍ کې اچولی چې دغه ستاسو حیثیت دی. قوم له پکار دي چې په دې خبر باندې یو موټی شي ټولو سیاسي ګوندونو ته دا وایم چې نن په عمران خان د سبا پته وي داسې مه کوئ د قوم د امت د لیډر سپکاوی مه کوئ. آیا چې کوم سیاسي جماعتونو قایدین دي دا بار بار استعمالیږي؟ دغه هیڅ شک نشته چې په هر دور کې هر یو لیډر چې دی نو څه نه څه کردار ادا کړی دی. زما په خیال چې په دې اسمبلی کې د دې پارلیمنت د جوړېدو نه پس ما یو تقریر کړو چې د پارلیمنت او د پاکستان فیصلې په دې ایوان کې دننه کوي. د سپیکر په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران ستر مشران اې د راغونډېږي او د خپلو مسلو حل په دې پارلیمنت کې راوباسي چې د هغې دپاره تاسو ته بیا سپریم کورټ ته تګ ضرورت نه پېښېږي او تاسو ته بیا بل ښار ته تلو ضرورت نه پېښېږي. حکومت ته چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی د څه اقداماتو اوچتولو ورته مطلب ضرورت یا څه اقدامات ته اوچت کړي؟ پسند ناپسند نه کوي خپل پردی نه کوي غلط ته صحیح دی چې کوم سړی قانون ماتي کاغذ یې موکته پکاره چې د قانون په گرفت کرا شي او د قانون د گرفت به د قانون گرفت پکاره داس نه چې لاندې د قانون گرفت یو بره په اشاره سو بل سو کوي د اشارو خود عمل دي ځای ته ورسو. امن امان خراب صورتحال د وجه نه خلک پریشان دي خلک مایوس دي نه د خلکو ځان محفوظ دی نه مال محفوظ دی خلکو ته پیغام څه لري؟ خپل حوصله مه بایلئ خپل امید اوچت ساتئ دا وطن د همیشه د قایم پاتې کېدو لپاره الله پاک جوړ کړی دی. بس دا یو عرض دی چې دې ټایم کې د عمران خان سره ښه مضبوط ودرېږئ ځکه چې د عمران خان خپل جنګ نه کوي د دې وطن د 25 کروڑ عوام جنگ کوي. دیکھیں یہی چیز میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ چیف منسٹر اور گورنر کو آپس میں بیٹھنا ہے. جس صوبے میں دو اہم عہدیدار کے تعلقات بہتر نہیں ہیں وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ مسائل نہیں ڈسکس کر رہے عواموں کے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہی انتشار پسند عناصر جو ہیں ملک دشمن عناصر جو ہیں اور یہی ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں گورنر کے پی کے نے تو آلریڈی آفر دی ہے کھانے کی بھی آفر دی ہے اور میٹنگ کی بھی آفر کی ہے. گنڈاپور صاحب کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے چلنا چاہیے مل کے چلنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ہی صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں. یا تو وہ دو علیحدہ صوبے ہوں تو آپ یہ کہیں کہ جی وہ تو بات کر رہے ہیں پنجاب کس ضلع سے بھی ہے ایک ضلع کے ہیں رشتہ دار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو حالات ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں اور تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام. وفاق کی حکومت کو امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ وفاقی حکومت جی پیرنٹس ہوتی ہے وہ مسائل دیکھیں جو کہ پی کے مرکز کے ذمے ہیں ان کو حل کریں وہ چاہے وہ وہاں حکومت ان کی ہو یا نہ ہو عوام ان کے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں وفاق محنت تو کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب جو چائنا کے دورے پہ گئے یہ اتنا ضروری تھا کہ اعتماد ختم ہو گیا تھا بالکل. اور آج اسٹاک ایکسچینج 2000 پوائنٹ ٹوٹی ہے اس میں ایک یہ بیانات چل رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس قرضوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں وہ اپنے ذخائر سے پے کریں گے. تو یہ سب چیزیں نقصان دیں. 2000 پوائنٹ کا اسٹاک ایکسچینج کا ٹوٹنا کے معنی لاکھوں آدمی سڑک پر آ گئے ہوں گے. آج جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہ ہو جائیں تب تک معیشت کی بہتری بھی مشکل ہے. دونوں چیزیں منسلک ہیں ایک دوسرے سے. معیشت اور سیاسی استحکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کو علیحدہ نہ دیکھیں آپ. امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جس طرح کے مطلب لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے لوگوں میں مایوسی بھی بڑھ رہی ہے. تو آپ لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی پیغام ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ وقتی مشکلات چیلنجز ضرور ہیں لیکن اللہ نے چاہا IMF کا ایگریمنٹ ہو جائے گا. چین کے ساتھ جو MOU سائن کریں ان پہ عمل درآمد ہوگا.
خصوصا خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان په خراب صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بالکل تاسو ګورئ چې پاکستان کې د تیر دهائی نه چې د حالات ډیر زیات خراب شوي دي او خاص کر زمونږ چې ګاونډ کې کم وطن دی افغانستان چې کله نه هلته یو اسلامي حکومت جوړ شوی دی او بیا د مختلف حوالې سره ټي ټي پی او د نورې تاسو تنظیمونو هغه کول نو د دې معاهدات چې کم دي پالیسیانې چې دي په هغې باندې ډېر نکته چینی کېږي ځکه چې حکومت هر یو حکومت راشي نو د هغې خپله یو پالیسي وي. زه خو به دا وایم چې زموږ دا پارلیمنټ چې دی چې موږ دې ته وایو چې دا یو مقدس دی او سپریم دی نو دلته هغه پالیسیانې ولې نه ډسکس کېږي بهر هر څه کېږي نو ځکه خو دا زموږ د په دې پاکستان کې چې کم انسرټنټي ده حالات هم دې ځای ته رسېدلي ایگزیکټلی دا حالات ځکه خرابېږي اور د دې ټوټل ذمہ داري چې ده نو صرف بیا زه وایم چې په حکومت راځي او ریاست چې کم دی چې هغې ذمہ داري ده خو بیا الټیمیټلی مونږ چې کم دی مورد الزام حکومت ته وایو نو دا ټول زه وایم چې دا کم سټیک هولډرز دي د یو یونانیمس پالیسي چې څو پورې نه راغلي نو دا حالات به همداسې انسرټن وي او تاسو کتل چې پرون مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دې سرحدات حوالې سره چې کم خدشات ذکر وکړل نو دا یو ډیره سنجیده مسله ده او د دې باندې ضروري لایحې عمل چې دی موږ داسې طی کړو چې که لانګ ټرم نه نو ایټ لیسټ یو شارټ ټرم فیصله خو راتلل پکار دي جی. د دې مسلې د حل لپاره د اتحاد ضرورت دی. ډیفینیټلی اتحاد ضرورت دی ځکه چې زمونږ پاکستان کې دننه چې څومره پارټیانې دي هغه خو ظاهره ده یو انتخابي عمل دپاره یو بل سره به مونږ هر څه کوو یو ځای به هم کینو مخالفت به هم کوو خو چې چېرته د یو سرحد معامله راشي نو بهر ته خو موږ به حیثیت یو پاکستانی قوم چې کم دی نو به مخنیوی کوو د دغسې خدشات یا دغسې خطرات چې دی ته خو به یو ځای یو نو هله به دا مسلې حل کېږي جی. د حکومت نه د امن او امان د خراب صورتحال په حواله سره چې کومه بهتري ده څه اقدامات یې اوچت کړي او یا د بهترۍ څه امید لرئ؟ ګوري امید خو مونږ بیا وایو چې څومره مسایل دي چې څو پورې مونږ یو ځای کېنستی نه یو نو د هغې یو حل مونږ ته نشي راتلی چې مسله به حل شي نو دې دپاره ضروري ده چې فوري طور باندې ایمرجنسي بیسز باندې د داسې یو آل پارټیز کانفرنس که نشي انعقاد کېدی نو ایټ لیسټ په دې پارلیمنټ کې خو د یو ځای کینی که نه کیمرا اجلاس پکار کیمرا اجلاس دی وکړي په دې باندې دی دا یو هغه طی کړي ځکه چې دا ډېره سنجیده مسله ده سیریس مسله ده او هغه عوام چې کم په بارډر باندې دي چې کم قبایلو ته به مونږ ویله چې دا فری آف کاسټ زمونږ محافظ دي هغوی سفرر دي د هغوی زندګیانې وګورئ د هغوی کاروبار وګورئ د هغوی رهن سهن وګورئ ټول په نن په مشکل کې ډېر په مشکل دی ایټ رسک دی نو ایټ لیسټ هغه قوم چې کم دی هغوی دپاره هم سوچ پکار دی چې هغوی څومره قربانیانې ورکړي دي او هغوی اوس په تکلیف کې دي او مونږ د هغوی نه غفلت کوو نو دا ډېره د غم خبره ده ما دپاره خو ناک دی او چې کوم امن او امان خراب صورتحال دی خلک پریشانۍ خبره هم تاسو وکړه خلک د مایوسۍ طرف ته هم روان دي د خلکو نه ځان محفوظ دی نه مال محفوظ دی خلکو ته پیغام څه لري؟ جی خلکو ته هم دا زمونږ همدردیاني دي ورسره هغه په بالکل د پاکستانی قوم دی پاکستانی زمونږ ورونه خویندې دي زمونږ هغوی سره د یو ریلیشن دی نه صرف د قوم حوالې سره بلکې امت مسلمه حوالې سره چې مونږ د باهر ملکونو کم غم لرو دا خو زمونږ خپل بچي دي نو د دوی دپاره د نوي کول دپاره د هغوی تعلیم دپاره د هغوی کاروبار دپاره چې کم دی زه خو وایم چې که سبا کینی نو نن دی کینی او دا ډیره ارجنټ مسله ده او په دې دی سوچ خبره ده د امن او امان مسله دومره سنګینی ته لاړ شي ولې چې یو تسلسل روان دی د یو حکومت لیکن چونکې زمونږ بارډر ایریا ده د افغانستان سره نو هلته همیشه یو منصوبې په تحت باندې پښتونخوا همیشه په داسې مسایل کې ګیراو کوي او اوس خو د لاست ټایم چې کوم خان صاحب ګورنمنټ کې دو عام معافي اعلان کړی او چې څه یاران هلته ووایه ټول راوغوښتل
نو هغه اوس 20 25 په ټولۍ په شکل کې کله تا ته ټلیفون کله بل ته ټلیفون 2 کروڑ 3 کروڑ پې راوړه. نو دا کیسې چې څو پرې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه سیریس وانخلي که نه دا به نور ورځ په ورځ خرابېږي. چې کوم حکومت ته د امن و امان خراب صورتحال په حواله سره د بهترۍ دپاره د څه اقدامات دوی اوچت کړي؟ ټوله دا پکار دی چې بالکل کله څنګه چې پی ټي آی لاس د خپل پولیټیکل فایدې دپاره یو داسې تاثر وکړو چې بای چې څوک دي راضي دي، دا دې نه کول پکار. سیاست جدا شی دی، ریاست جدا شی دی. ریاست که زه یم که ته که د خلکو دپاره تکلیف باعث جوړېږو باید چې سرخوبي یې وشي. پی ټي آی چې کوم اراکین قومي اسمبلی یا سنټران دي هغوی هم دا رایه ده چې هلته چې کوم آی جي دی هغه د وفاقي حکومت آی جي دی، او دې نه علاوه چې کوم مطلب نور اور آل سیکورټي ادارې دي هغه هم د وفاقي حکومت په ذمهواري کې راځي، د هغوی په مطلب په ډومین کې دي. نو د دې د وجې نه مطلب هلته کې حالات خراب دي. تم په خپل زړه لاس کې دی او د پښتونخوا عوام دې په دې زړه لاس کې دي چې لاست خان صاحب په وفاقي حکومت او په صوبې کې حکومت دو څه خبره کړې وه چې راضي دي، چې راضي نو بیا بوختاوی که نه. خلکو ته پیغام څه لرئ چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی هغې نه خلک پریشان دي، خلک کې مایوسي هم زیاتېږي او د خلکو نه ځان محفوظ دی نه مال محفوظ دی، پیغام څه لرئ؟ خلکو ته دا وایم چې جذباتي نارو باندې جذباتي خبرو باندې نه دي راتلل پکار. هر کور کې ځوانان شته، نو هغه ځوانان به څه وکړي، دا سپین ږیري هغه دا دومره عمر چې هغو راتېر کړی دا هر څه هېر کړي. ګوره د دو ته هر څه یو لیمټ کې پکار دی. داسې نه دی که نه چې مثال کې طور باندې یو پولیټیکل مایلیج دپاره ته قوم او دا ځوانان دومره مخته بوځې چې سبا د دو لاس تا ګرېوان ته به راځي. دا مکافات عمل دی، دا به کېږي. پاکستان او خصوصا خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ ډېر زیات بد حالات دي. پاکستان کې لا اینډ آرډر خو ټیک نه دی. دا خو ته خالي د دلته په اسلام آباد کې چې ولاړې دلته حالت بد دي، دلته هم سنیچنګ شروع شوی دی، د موبایل سنیچنګ شروع شوی دی، دلته هم ډاکې شروع شوي دي. سو د کیپټل هم محفوظ دی او که نه چې کیپټل دا حالات دي نو د نور پاکستان به څه حالات وي. انفارچونیټلی خبره دا ده چې د حکومت پرایورټي شته نه، کله ایلې پریږي کله دلې پریږي، سر پښې نشته، په خبره نه پوهېږي، په حکومت نه پوهېږي، پالیسي یې شته نه ده. چې کومې پاکستان غادي لا اینډ آرډر حالات یې خو ډېر تشویشناک دي. ته دا وایې ته په بلوچستان شننه داس ایلیمنٹ دي چې دوی په کنټرول شې نشته دي او دوی مشته چیرې بریفنګ خنده پر کړای چې اخال کې نه بسې نه کس کی هغه آی ډي کارت کسي چې کومې خاص صوبې وي بیا قتل یې کی ته خو ډېره تکلیف کې سادو. بیا د انډین غا چې دی ډیفینس یا فارن منسټر یا ایون مودي مخمخ خبره کې چې مش په پاکستان شمه تب کلینګ کی مش ایسټس دی او بیا غ بعد مش خلق خغا کوي. اوس کو د ریاست ذمہواری ده بالکل تحفظ ریاست ذمہ داری خدو او دغه د پر خلک ووټ درکوي. خو انفارچونیټلی چونکه د ته خلک ووټ ورکړه نه د زبردستی په کرسي بده نوستي هغه وجه ته ایس احساس نشته او چې کیم دی کې پکې سره سلوک شوري کړای دی دا سلوک سره کله کدا چیرې بل چا بل ملک صوبا د خدا نه خواسته ځکه چې د عوام پته کتر غلی د غیر زده ایکسپټ کوي نه ځکه چې پوسه خټول خاندان شریف خاندان زرداری او ام کیم ټول سره ګاډ دي کنه دته د کې پکې حکومت یا علي امین ګټپور شنل شي دا هغه وجه د احساس محرومي چې کله شي چې ته پته لګي چې مو فدریشن ته مته طاقت نرکوي مته بیک اپ نرکوي یا مو په پالیسی میکینګ شنه شامل وي هغه وجه به نوټ ډیپریویشن شروع کیږي او هغه وجه یو اولی په بلوچستان شدا لګیا په کشمیر شدا لګیا دو په جیبی شدا لګیا دو او په کې پکې شه حالانکه کې پکې خلک ته مزاج چې وخت سے کزر به عذب و کده نارت وزیرستان و کده ساوت وزیرستان و چې سورا وار او ټیرر و غون تکلیف ته غاغ فټه خلک تر کړای دا هغه باوجود یې خې پاکستان سره دا ویلور دي امیر چې کیمه ماندې خواندې دي ته پته چې دای کورونا نو وزي ډیره سخته پردا کی اولی ورته داس پچ دای ډي پی جوړ شوی چا دې پورا پاکستان ته پورا کنه سو وار او ټیرر غون کی مات تقریبا پاکستان ادا کړی دی خو کې پکې ډیر زوت ادا کړی دی د غیر از لا اینڈ آرډر چې سپر د په مین سټریم پالیټکس ټیم کې پکې ته خپل ایسانه ورکوي د سره خبره نه کی د ډیپریویشن نه ختم کوي لا اینڈ آرډر نه ټیک کیږي او چې لا اینڈ آرډر نه ټیک کیږي بیا خدای نه خواسته پاکستان ته خطر ده او دا موږ نشي برداشت کوي. د قربانۍ د وجه نه چې دوی مطلب نقل مکانی وکړه کورونا ډنګ شول نقصان ورته ورسېدو او دین علاوه چې کوم حکومت ته د امن او امان صورتحال د بهتري په حواله سره د څه اقدامات اوچت کړي
کلچر یې ور ختم کو دا خالي لا ان اورډر علاوه نه دو مش پښتون د ډېر زره کول نه دلته مشته دي پاکستان دلته د بارډر چې دی کنه دا وی چې انپیډ ګارد دی دا ته چا پیسې نه دی ور کړی دا د پیرا بارډر چې دی کنه د افغانستان سره پیرا پټی چې دو دا د مش د کې پکې خلک فټه خلک د پښتنې خلک سکیور کړي دو نن ډېر په مشکل او نن ډېر په مشکل شي دی او مزه خبره دادو چې څوک دغه احساس نه کی عامو ته اول نه ول چې د فارم 47 ول دی دا د غاول نه دی دا د ووټ په طاقت نه درغلی چې څوک ته ووټ په طاقت ارسي دا یود لاره چې ډاریږي ای خلک نه ډاریږي عوام نه ډاریږي او پالیسی هغه کې چې خلک د پرا کې په غوډه نه غوټه فټه خلک پټه خلک چې سره قرباني ور کړی نن یې فدرېشن پښتنه نه کی نن یې پی ایم ال ان هغه د حکومت زبردستي پښتنه نه کی دغه نه وته دا یو لاره چې مسلو نور جوړیږي بعض اپریشن هم د مسلم لیگ نون په دوره حکومت کې شوی وانډورې شوی دی مته یود چې کیمه مش وزیر قبیله وی چې کیمه مش مسجد قبیله وی مروات وی بټانی وی مودا غوند پر دی دا ورډ چې دا غوند ټول پاک فورسز سره غوي ویلوټ شوی وی دی ویلي چې مش په خپل علاقہ کې دانش برداشت کولای چې پاکستان خلک سره زیاتای کیږي یا مش فوجونه سره زیاتای کیږي بلکې مودا خپل ردی په خپل سترګې لیدلې چې خپل علاقہ ته وتل چې کله د پاک آرمی ډیپلویمنٹ کې د کنه په وزیرستان شه امیر وزیر خال کې امیر جرګه شوی و د ټوله مشیرونه دغه په لوک په غابند په ګراوند باندې کنه پروټیکشن ورکو و لوکل پروټیکشن بغیر یو اپریشن کامیاب نه کیږي چې تو په آرمی سره تو عوام وی لوړوي کنه اولهغه اپریشن کامیاب کی عوام پروټیکټ نه دي چې کوم نن خو هیڅ پروټیکټ نه دی دا خو اول ته پاکستان په هیستوري شوی دو چې دامرا غټ لیډر عمران خان سره دار زیاتای وک به مشتست شي عوام ته شي دي مطلب دا غټ لیډر نن په کال کوټ شنه ولای دا اوس زه ته شي ولا ورکړ ځکه چې پاکستان د پروي چې ابسولوټلی ناٹ زه په پاکستان په کرایا نه ورکاوه پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے دس از دا بگیسٹ کاز آف دس وائلنس جب تک اس میں امپرومنٹ نہیں آتی یہ چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ دیکھیں سیفٹی والو ہوتا ہے آپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ جا کے لوگوں کا غم غصہ جو بھی ان کی گریونسز ہوتی ہیں وہ جا کے نکل جاتی ہیں وہ فورم ہی موجود نہیں ہے یا وہ فورم اتنا ویک ہوتا جا رہا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے دس از دا بگیسٹ ریزن حکومت کو امن و امان کی خراب صورتحال ہے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھو اس پہ تو پرائم منسٹر صاحب از ویری کنسرنڈ وہ گورنمنٹ سے جو ہو سک رہا ہے وہ کر رہے ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں سے بھی جو ہو پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ایشو اتنا بڑا ہے اور اس میں اگر ہم ہمسایہ ملکوں کو دیکھیں تو ان کی جو اس کے پیچھے ان کی بہت ایجنسیز انوالو ہیں بہت بڑا پیسہ انوالو ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ ہے جب اتنا بڑا پیسہ انوالو ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ہمارے ادارے بھی دنیا میں مانے جاتے ہیں تو کیا اقدامات ان کو بھی مل کر اتفاق کے ساتھ چلنا چاہیے آگے؟ جی بالکل ادارے عوام کے بغیر نہیں چل سکتے فوج ہو سیکیورٹی ادارے ہوں پولیس ہو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں وہ پبلک کے بغیر چل ہی نہیں سکتی تو میرے خیال میں جو باہر کے دشمن ممالک ہیں وہ ڈائریکٹ ٹچ کر رہے ہیں پبلک کے سینٹیمنٹ کو اور وہاں پہ وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان کے امن و امان خراب صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم او نن زما په ایوان کې ان شاء الله کوشش دی چې په دې حواله باندې د پوینټ اف آرډر باندې خبرې وکم او بالکل په دې کې صدورای نشته دی چې کم د امن او امان په حواله دی په دې باندې زموږ د خیبر پختونخوا د ولس د ټیم ډیر زیات تحفظات دي د امن په حواله باندې او بالخصوص که زه خپل د ضلع خبر وکم د ډسټرکټ کاراکا نو ډسټرکټ کارک د 9/11 نه بعد والا د څومره اپریشن شي که ضرب عذاب شوی دی او بلکې څومره په ایکس فاټا کې زما ضلع کې څومره اپریشن شوي دي د دهشتګردۍ خلاف او یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم د دهشتګردۍ یو ډېر میجر یو ډېر غټ لهر تیر شوی دی که هغه سپیشلی په سوات کې په ملاکنډ ډیویژن کې او یا پېښور کې کم بم دماکې یا کم ولس په دې کې خوږ شوی دی یا شهید شوی دی خو زموږ ضلع الحمدلله خیبر پختونخوا کې د ټولو نه پرامن ضلع کرک وه هغه شانته پر امن پاتې نه ده په هغې کې هم داسې څه مومنټس شته داسې څه قسم
س ویډیوز دي زړې بقول د پولیس چیرې دا کال یو نیم زړې ویډیوز دي خو د خلکو په ذهن کې د امن او امان په حواله باندې زما په ذهن کې د ټیم کې یو تشویش ګڼل کېږي د خلکو په ذهنونو کې. نو په دې حواله باندې د خیبر پښتونخوا چیف منسټر صاحب سره ما خبرې شوې دي او زه خپل پولیس سره په دې باندې کنټیکټ کیما خو چونکې څه داسې شی نه وي چې هغه د صوبایي حکومت او د پولیس د وس نه بار وي هغې دپاره زموږ د ټول د څومره نشنل لیول سیکورټي ادارې دي د هغو باندې ډېره غټه ذمهداري عاید کیږي. نو د امن او امان په حواله باندې بالکل خیبر پښتونخوا خلکو په ذهنونو کې شته او موږ په هیڅ صورت هم د خپلې د صوبې امن خرابولو هیڅ چاته اجازت نه ورکوو. د دې خلاف اوختلی دی چې ته به بدامني به راشي زموږ د خیبر پښتونخوا ولس به خاموشه ناست وي داسې نشي کېدی ځکه چې زموږ په شانته نمایندګان دي او موږ به پخپله په دې ایشو کې انشاءالله په فرنټ لاین باندې یو. حکومت ته د کوم د امن و امان د صورتحال چې کوم خراب صورتحال دی د بهترۍ دپاره د څه اقدامات اوچت کړي خاص کر وفاقي حکومت چې کومې ادارې دي سیکورټي فورسز باقي نورې چې کومې ادارې دي د دوی په انډر کې راځي پولیس هم مطلب صوبایي حکومت په انډر کې وي خو څه اقدامات ته اوچتولو ضرورت دی؟ جی دا ستا چې مخکې خو به دا ویل کېدل چېرې دا حملې چې کومې دي دا د افغانستان د غاړه کېږي خو دې ټایم کې خو چونکې د طالبانو حکومت ته په افغانستان کې او باړ هم ولګېدلو په هغې باندې اربونو روپۍ ولګېدلې نو اوس د هغې باوجود هم داسې قسم اکټیویټیز د دهشتګردۍ کېدل نو دا یو ډېر غټ سوالي نشان دی په سیکورټي ادارو باندې او دا د سیکورټي ادارو ذمہداری دا چې دی به امن او امان بحال ساتي دي تنخواګانې هم د دې شیانو اخلي او ټول ولس چې کم دی د هغو سترګې هم سیکورټي ادارو ته سیاسي خلک یا موږ خو نه ټوپک راغستی شو نه د هغې خلاف څه کاروایي کوی شو چونکې سیکورټي ادارې دي انټیلیجنس ادارې دي او دا انټیلیجنس بیس اپریشن پکار دی دوی ته پته ده چې په کم ځای کې کم خلک موجود دی د هغې خلاف د کاروایي وشي. خلکو د ځان د مال د تحفظ ذمہداري هم د ریاست ده بالکل دا د ریاست ته او ټولو نه هم خبره ده چې امن نه جی صرف د جانو د مال خبره نه ده د امن سره زما د صوبې کاروبار تړلی شوی دی زما هلته کاروباري اکټیویټیز بند شي زما هلته غټې غټې کارخانې دي په پېښور کې په صوبه کې هغه بندې کړلی شي زما د بازارونو کاروبار افیکټ شي د هغې سره او بل موږ خو د افغانستان سره په بارډر باندې یو ډېر غټ تجارت کېږي د دواړو ملکونو ترمنځه زما د خلکو هغې سره د روزمره زندګي تړلی شوې ده د هغو الله پاک د هغې کاروبار د وجې د رزق دروازې کلاو کړي دي نو نور جنګونه نشو برداشت کول. امن او امان خراب صورتحال د وجې نه خلک پریشان دي په خلکو کې مایوسي ورځ په ورځ زیاتېږي د خلکو نه ځان محفوظ دی نه مال محفوظ دی ورته پیغام څه لرئ؟ جی دا ستا چې دومره حالات نه دي خراب چې لکه مونږ یا ډېر د خوف شکار شو یا مونږ سره ډېر داسې په یره کې مبتلا شو بالکل نه ده پکار دا نه چې سیکورټي ایجنسۍ یا زموږ عسکري ادارې چې دي هغه اوده دي هغه مې لړتي خو لکه دونه غم نه دی دونه یره هم نه ده پکار موږ مخکې هم ډېر د بهادرۍ سره د دې جنګ خلاف زموږ پښتانو قربانۍ ورکړي دي او انشاءالله اوس به دې ځله به موږ ډېر د بهادرۍ سره دا حالات فیس کوو په دې کې د یرې هېڅ ضرورت هم نشته دی. پاکستان سمیت خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہاں پہ اب آپ کو بڑھتا ہے پھر طالبان فیکٹر جو ہے وہ گرو کر رہا ہے دہشت گردی میں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے اور جو کے پی کے ہے اس کو وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے تمام صوبے اور وفاق ساتھ چلیں گے تو اس میں دہشت گردی میں کمی آئے گی ادروائز پھر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے کیونکہ جب کوارڈینیشن نہیں ہوگی اور آپ کے جو امن و امان کو قائم رکھنے والے ادارے ہیں جب ان میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو یہاں پہ فلاح رہے گا. کوارڈینیشن ہونی چاہیے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے اگر یہ ملک ہے تو اسمبلیاں ہیں یہ ملک ہے تو ہم ایم این ہیں یہ ملک ہے تو ہم ایم پی ہیں یہ ملک ہے تو حکومتیں ہیں اگر یہ ملک ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو ہماری تو یہ گزارش ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مل کے چلنا چاہیے. حکومت کو خاص کر وفاق کی حکومت کے مختلف جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے انڈر ہی آتے ہیں پولیس خیبر پختونخوا کی حکومت کے مطلب انڈر ہی آتی ہے تو وفاقی حکومت کو امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جو وفاقی ادارے ہیں وہ فل کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس دیکھیں جس قسم کا رویہ جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے کا ہے
تو جب ان کی پولیس یہ کیا تاثر لے گی کہ جب ان کے پروونس کا سربراہ جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ کوآپریشن والی بات تو نہیں ہے نا. تو جب یہ سارے تاثر نیچے بھی جاتا ہے پھر ایجنسیوں میں بھی جاتا ہے، یہ تاثر اداروں میں بھی جاتا ہے اور پھر وہ کام صحیح نہیں ہوتا. جو وہاں پہ حالات ذمہ دار چیف منسٹر یہ خیبر پختونخوا آپ کے خیال میں کیونکہ کوارڈینیشن ہی نہیں رکھتا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ انہیں ایک نکاتی ایجنڈے پہ تو اپوزیشن کو کام کرنا چاہیے، ایک ملک کی سلامتی اور دوسری ملک کی معیشت. یہ دونوں چیزوں پہ تو ایک ہمارا ایک کنسنسس ہونا چاہیے. باقی اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے پولیٹیکل مفاد ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور آل میں جس طرح کی امن امان کی خراب صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. جس طرح کہ ڈی آئی خان، درازندہ، بنو، ڈی آئی خان میں باقی جو علاقے ہیں وزیرستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے. آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے وہاں کے لوگوں کو؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو ہے وہ امن و امان میں کوآپریٹ کریں اور اسپیشلی وفاق اور صوبوں کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اگر یہ آپس میں ادارے اکٹھے کام کریں گے اور حکومتیں اکٹھے کام کریں گی تو اس کے مفید رزلٹ ہوں گے. جو اندرونی حالات پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. خیبر پختونخوا والے بھی اپنا حصہ بھی ڈالیں، اپنے طور پر بھی کریں، اتحاد اتفاق کے ساتھ چلیں. ہاں جی، اسی طرح بلوچستان والے بھی کریں. اتحاد پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو سنبھالنا ہے تو اتحاد اور اتفاق ضروری ہے. حکومت کو جو امن و امان کی صورتحال ہے بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اقدامات بہت ہیں. سیکیورٹی کے اضافی وہ کریں، ڈیجیٹل کیمرے جس طرح لگاتے رہے ہیں وہ لگائیں. وہ انہوں نے ہماری حکومت نے لگائے تھے، 8,000 لگائے تھے. جب وہ حکومت یعنی کہ پچھلی حکومت ختم ہوئی 2,000 بچے ہوئے تھے لاہور میں. تو یہ ڈبل اس کا بھی ساتھ ساتھ مینٹیننس ہونی چاہیے. یہ کیمرے لگائیں، سیکیورٹی کا صحیح انتظام کریں. اس کے علاوہ یہ میرا جو خیال ہے، میں وارڈ وائز یہ عوامی لوگوں کو ڈال کے تو اس طرح یعنی کہ ایک فورس بنائیں جو نظر رکھیں. اس طرح کے امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، لوگوں میں مایوسی بھی بڑھ رہی ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عوام بھی ساتھ تعاون کرے. یہ جس طرح دہشت گردوں کے وہ بن جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، سہولت کار بن جاتے ہیں، تو اس طرح نہ بنے. بہت لوگ بنتے ہیں، یا مجبوری ہے ان کو غربت کی، یا مجبوری ہے ان کو کوئی اس طرح کی کہ کوئی بچہ ان میں انوالو ہو جاتا ہے تو مجبوراً اپنے بچے کو بچانے کے لیے بھی حالات بنے ہوئے. چمن بارڈر پہ حالات آپ کے سامنے، انگورڈا بارڈر بھی آپ کے سامنے. 10-10 11-11 ماہ ہو گئے ہیں، دھرنے وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو یہ نہ وہاں پہ باقی روزگار ہے، روزگار بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کریں. بالکل کرنا چاہیے. روزگار کھولنا چاہیے. یہی تو وجہ ہے کہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے فراغت جو ہے نوجوانوں کو تنگ کرتی ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، بعض والدین نہیں پورا کر سکتے تو وہ حکومت کا فرض بنتا ہے ان کی جابس کے لیے. بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ہمارے پنجاب میں، اتنی دہشت گردی بھی نہیں ہے، اتنا ہم یہ جس طرح آپ بلوچستان اور اس کا کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کا یا سندھ کا آج کل زیادہ سننے میں آ رہا ہے. تو ہمارے پنجاب کا وہ حال نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے نا وہ کافی ہی محنت کر رہی ہیں. اور جو ان کو ہم تو بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی باتیں ان کو کیسے، جیسے اب انہوں نے عورتوں کے لیے ڈے کیئر کا کہا ہے کہ کام کرنے والی عورتیں خود بھی کلاشنکوف چلانا سیکھ لیا. وہ ایک تصویروں میں، ویڈیو میں تصویر سیکھ لیا، بہت چلانا، خود جا کے چیک کرتی ہیں. اور یہ بیت المال کے لیے ایک اسپیشلی خواتین کے لیے انہوں نے رکھا ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ممبرشپ دیتے ہوتے ہیں پنجاب کی بیت المال کی زیادہ تر عورتوں کو دے. ہر بات میں عورتوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، بلکہ ٹوٹل اپنے طور پہ جا کے دیکھتی ہیں، بھروسہ نہیں کر رہی. جن کو بھی حقوق ملنے چاہیے مل رہے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ. پاکستان سمیت خیبر پختونخوا، بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری دل ہے، ہماری جان ہے، اور اس کی سیکیورٹی اور اس کا امن ہر پاکستانی کے لیے فائدہ مند ہے، ہر پاکستانی کا فور موسٹ ڈیوٹی بھی ہے. اور یہ جو حالات خراب ہوتے ہیں، اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اکنامک کرائسس آتا ہے، اور جتنا اکنامک کرائسس آتا ہے غریب آدمی پہ اس کا اس سے سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. تو میرا یہی خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ ہم سب کو جو لوگ اپنے رول میں ہیں، بہت سارے ایجنسیز ہیں اور بہت سارے ادارے ہیں، ان کو اپنا اس میں رول پلے کرنا چاہیے اور سیکیورٹی کو فور موسٹ امپورٹنس دینی چاہیے. کو امن امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومت کو آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دے دیے کہ انصاف ہو. اگر کسی معاشرے میں انصاف، تو بس کوئی زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرائم کرے انصاف سے اس کو پکڑا جائے اور ججز اس کو سزا دیں. میرا خیال اس سے بہتر اصول دنیا میں امان کی صورتحال کی بہتری کے علاوہ معیشت کی بہتری بھی ناممکن ہے. نہیں ہے ممکن. میں نے آپ کو بتایا کہ بہتری جو جتنا سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتی ہے نا امن و امان کی صورتحال، وہ اوور آل آہستہ آہستہ دیمک کی طرح آپ کی اکانومی کو تباہ کرتی ہے. امن امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، لوگوں میں مایوسی بھی بڑھ رہی ہے. تو آپ لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو کیا پیغام دوں گا؟ دیکھیں، ہمارے پیغام سے کچھ نہیں ہوگا جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اور جن ملکوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، ان کا جی ڈی پی آپ دیکھیں، ان کی عوام کے لیے جو فیسلٹیز ہے وہ آپ دیکھیں، ان کی لائف کوالٹی دیکھیں. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. دیکھیں، حکومت کے پی میں تو جو صوبائی لیول پہ جو ایشوز ہیں اس کو تو دیکھنا چاہیے علی امین کو. مطلب ایسے نہیں کہ نارملی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ کسی اور پہ آپ ذمہ داری ڈال دیں. لازمی کے پی میں گورنمنٹ علی امین وہاں سی ایم ہے تو اس کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو دیکھے. باقی تو پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ ہے، ان کی پرائرٹی کچھ بھی نہیں ہے. ان کا تو بس چلے کہ وہ تو کے پی میں بھی جو ہے نا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کر دیں گے علی امین کو فیل کرنے کے لیے. تو ان کی پرائرٹی آپ دیکھیں کچھ ہے نہیں، یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے بیٹھے ہیں، شریف فیملی. تو بس اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا، باقی تو ایسا کچھ ہے نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو امن امان کی خراب صورتحال ہے اس میں بہتری لا سکتی ہے، یا مطلب ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا، بہتری تب آتی ہے جب آپ قانون پہ عمل کریں گے. کوئی بھی ملک کو اس میں جب قانون پہ عمل نہیں ہوگا نا، وہ ملک تو تباہ ہو جائے گا. ہمارے ملک میں ویسے بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، مطلب نہ کوئی ہاؤس میں منسٹر بیٹھتا ہے، نہ کوئی ڈپٹی پہ. ابھی اس کو کتنے عہدوں کا شوق ہے اسحاق ڈار کو. فارن منسٹر پہلے تھا، اور وہ اورنگزیب کو خود چلانے نہیں دے رہا اس کی فائنانس منسٹری. اس میں سارے جو افسر ہیں بیوروکریٹ وہ اسی کے رکھے ہوئے ہیں. پھر وہ جو ہے آپ نے دیکھا ڈپٹی پی ایم بن گیا. وہ آج مجھے تو تجربہ ہے کہ سینٹ میں پریزائڈنگ پینل ہوتا ہے نا، پریزائڈنگ، اب اس میں وہ شامل ہے. شاید وہ اس کو پریزائڈنگ کرنے کا بھی شوق ہے. تو یہ مطلب ان کو نہ جانے کون سی ذہن میں ایک بھوک بیٹھی ہے عہدوں کی. تو لازمی جس بندے کو جب بھوک ہوگی نا، اس کو ذاتی انٹرسٹ ہوگا نا، تو وہ پھر یہاں پبلک پہ جو عوامی ایشوز ہے اس پہ کبھی وہ دھیان نہیں دے گا، کام بھی نہیں کر پائے گا. ریاست تو ماں ہوتی ہے اور تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، مطلب خیبر پختونخوا بلوچستان میں خاص کر، تو کیا کہیں گے ان حالات کے حوالے سے؟ تو کیا ریاست ماں والی کردار ادا کر رہا ہے؟ نہیں، یہاں ریاست ماں کا کردار کہاں ہے. ریاست تو آپ دیکھیں کہ جو آدمی کمزور ہے اس پہ ریاست تو ایسے حملہ آور ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا جیسے سندھ میں کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں، جیسے کے پی میں طالبان ہوتے ہیں. تو ریاست تو غریب آدمی کے لیے اس کا تو جینا انہوں نے حرام کر دیا نا. ریاست کی کون سی ریٹ ہے؟ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ ریاست کا جو کردار ہے وہ اپنی بڑے کا، ماں کا کردار ہے. وہ تو ان کو سنبھالنا چاہیے. وہ نہیں سنبھالتے کیونکہ ان کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں. امن امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، لوگوں میں مایوسی بھی بڑھ رہی ہے اس حالات کی وجہ سے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جب تک دیکھیں ہر سوسائٹی کا جو بنیادی جو مطلب اسپیکٹ ہے نا، وہ ہے کہ آپ انصاف پہ قائم ہو. انصاف تب ہوگا جب یہاں جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. دیکھیں، حکومت ہی سارے میٹرز کو دیکھتی ہے نا. جب حکومت آئے گی انلیگل وے میں تو وہ کیسے دیکھے گی؟ میں وہ فارم 45 47 میں نہیں پڑھتا. ایکچولی نون لیگ کو یہ ضد چھوڑنی چاہیے
پاکستان کے عوام نے ان کو الیکٹ نہیں کیا وہ اقتدار کو چھوڑ دیں. پھر جو مطلب جو اس کی چیکنگ ہے, چلیں ٹریبونل میں کیسز گئے ہیں نا, بارڈر انگورڈا بارڈر پہ مطلب 11 ماہ سے مطلب جو دھرنے سٹارٹ ہے, دھرنے ہو رہے ہیں چمن پہ, آپ کے سامنے ہے حالات. ان کا دھیان ہی نہیں ہے نا. ان کو بس یہ ہے کہ بس ان کو اقتدار مل گیا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے نا, جیسے وہ انڈین فلم میں انیل کپور کو سی ایم بناتے ہیں, یہ سی ایم پی ایم سارے بن گئے ہیں. ابھی ان کو بس وہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ بھئی ہم پی ایم ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی ہمت کرنی چاہیے. جیسے انہوں نے 2024 کے الیکشن میں انہوں نے فیصلہ دیا, تو ان کا محاسبہ بھی اسی حساب سے کیا جانا چاہیے, پی ڈی ایم 2 کا اسپیشلی. ګوره د خیبر پختونخوا خبره خو کومونګه کو نو د خیبر پختونخوا نه هټ کې زبتا ته بل یو خبرو کم. ګوره چې زمونږ ملک کې څومره بد امني, څومره بېچیني په دې ګورنمنټ راتلو باندې شوې ده, نو هغه څوک تصور هم نشي کولی. د هغې مین ریزن زه تاسو ته ښیم چې یو ملک کې یو بزنسمین یو عام سړی سیف نه وي, نو ته ما ته دا ووایه چې لکه دا ملک به ترقي وکړي یا دې ملک ته به بهر نه به څوک بزنس له به راشي. د ټولو نه مخکې خو زمونږ د مینارټي خبره زه کول غواړم چې سرګو دا حادثه تاسو وګورئ چې یو بزنسمین کس چې هغه د کرسچن کمیونټي نه تعلق ساتو, او زه په دې حیران یم چې لکه نن زمونږ د پنجاب ګورنمنټ کوم دعوې کوي چې مونږ چینج راولو, مونږ انصاف ورکوو, مونږ دا, نو دا کوم ځای کې انصاف دی؟ دا د کوم ملک انصاف دی؟ کوم ملک قانون دی چې یو داسې هجوم چې ګوره یو پړه لکه پنجاب چې په هغې کې دا سچویشن دی, نو خیبر پختونخوا کې به مونږ څه چینج راولو او مونږ به د مرکز حکومت نه به مونږ څه نور داسې توقعات وساتو چې هغه به مونږ له ریلیف راکړي. صورتحال د بهترۍ دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ د حکومت څه ذمهداري جوړیږي؟ ګوره دې ټایم کې خو ټولو نه مخکې زه تاسو ته دا خبره کوم عوام کې چې بېچیني راغلې ده, د هغې مین جز چې دی هغه افام 47 دی. ګوره چې د یو عوامو رایټس, د عوامو یو حق هغه چین شي, نو عوام بېچینه شي. نو دې ټایم کې ګوره دې ګورنمنټ له پکار دا دي چې دو چې د چا منډیټ دی دا منډیټ هغه ته ورکړی شي. ولی چې دا منډیټ چې سو پورې دا نه واپس شي, نو هغې پورې په ملک کې امن چین نشي راتلی. ولی چې عوام حالات به دغسې شانتې خراب وي, نو ظاهري خبره دا ده چې کله عوام ته ریلیف نه میلاویږي, د هغو رایټس نه تسلیمیږي, نو بېچیني خو بیا وي, نو کله به امن راځي؟ بیا امن خو به ځکه راځي چې حکمران خپل غلطیانې تسلیم کړي. نو کوم حکمران چې کوم دی نو هغه خپله غلطي نه مني, هغه زبردستۍ سره قابض دی او زبردستۍ سره په دې حکومت راغلی دی. د امن و امان خراب صورتحال د وجه نه تاسو هم د پریشانۍ خبره وکړه, خلک ډېر زیات پریشان دي, د ځان د مال تحفظ خبره هم تاسو وکړه, د خلکو نه ځان محفوظ دی نه مال محفوظ دی. په خلکو کې مایوسي د امن و امان صورتحال د خراب بدو د وجه نه ورځ په ورځ مایوسي پکې زیاتېږي. خلکو ته پیغام څه لرئ؟ نو خلکو ته خو زمونږ دا پیغام دی چې ګوره د ملک دپاره هر قوم چې هغه ښه سوچ ساتي, نو زمونږ خو دا پیغام دی د قوم د دغه دپاره چې د قوم د خپل حق دپاره هر پلیټفارم دی هغې ته د خپل اواز ورسوي, پر امن طریقې سره د خپل کو څومره هغو جلسې غواړي یا جلوس وباسل غواړي چې پر امن طریقې سره, ولې چې دا حکمران د دې نه بغیر هغو د عوامو څه رایټس نه تسلیمول غواړي. نو زما د عوامو ته دا ریکویسټ دی چې هغه د خپل دپاره اواز اوچت کړي او پر امن طریقې سره د حکومت ته د پر زور مطالبه وکړي چې زمونږ ملک ته سیف شي او زمونږ سیفٹی دی وشي. پاکستان سمیت خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور اس کی امن و امان کی جو ہے وہ بحالی بہت ضروری ہوتی ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے, اور جو میں یہی کہوں گی کہ امن کو جو ہے وہ برقرار رکھنا پہلی پریورٹی ہوتی ہے, اور جب اگر امن ہی ہوگا تو پھر سارے کام اس کے بعد لوگ گھروں سے بھی نکلیں گے آزادانہ طور پر, بچے بھی اسکول جا
बचा सकेंगे। हर चीज़ जो है वो रिलेटेड है आपके अमन से, और इस पे जो है वो भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। कतुन को पाकिस्तान और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के दे अमन व अमान पर ख़राब सूरत हाल बंदे दे पार्लिमानी मेंबरानो तफसीली खबर तासु वावरेदे दुई ओचे दे अमन दे पारा दे इत्तेफाक इत्तेहाद उकड़े शी द दे पारा दे पलोई कस गामुना पुरता कड़े शी दुई ओचे हकीकत के चुकुम खलक ती आगा दे अमन व अमान ख़राब सूरत हाल ना परेशान हम दी द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराओ सही अल्लाह पामान।